أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34 مطالعہ مشکو. خودو آیاتونو کی اللہ تعالیٰ در اصل د خپل ربوبیت اور د شرک کمی عقیدی چې جوړی دي دغه تردید مسلسل شروع ده او په دغه آیاتونو کې هم ده. فرمایي چې اے نبی صلی الله علیه وسلم دینه دا پښتنه وقع قل دینه پښتنه وقع من يرزقكم من السماء قل من يرزقكم من السماء چې تاسو ته رزق څوک درکوي من السماء اسمان نه والارض زمکه نه. اسمان و زمکه د دواړو کارکردګي ملاو شي هغې نه یو رزق تخلیق شي، رزق پیدا شي، او دا خالصتا د الله په لاس کې ده. یقینا چې نن یو داسې سیستم ایجاد کړی دا ساینس چې هغه چېته نه باران وسار کی او چېته یې وکي، خو حقیقت دا ده چې دا دماغ هم الله پیدا کړی دي او دغه صلاحیت او یا هغه ایجاداتو کې دا صلاحیت چې دا هم الله پیدا کړی ده. بس دا فرق صرف دا ده چې چونکې مسلمان د دین غافله شو او غیر مسلم چونکې مسلمان ته استدا کې یو داسې گیم سره یو داسې منصوبې سره دا خبرې ورته وښیلی شي چېرې دا ساینس ماینس دا کفر ده. نن هم بعضې خلک ته ډېره جبا غوندې وایي چېرې دغه غچې دا د موسم چې شي دا د غیب خبرې دي، دا چاته پته ده دا. حالانکې الله تعالی په قرآن کې د دغه ساینس دا اوس ټول ساینس ده، د اسمان د ځمکې. اوس دا د انسان کار ده چې انسان په دې غور وکړي چې یاره اسمان نه رزق څنګه رسي. اوس خو دا موږ ته پته لګي چې یاره اسمان نه چې باران نه وي نو ځمکه هېڅ کار نه کوي، مګر دغه باران څرنګه جوړیږي دا د ساینس کار ده. دغه موږ سترګو سره ګورو که نه چې باران وشي، ځکه یې موږ منو. که چېرې دا موږ سترګو سره نه کتلی نو دې به نه به موږ ویلي چې دا هم کفر ده، ځکه چې موږ ته مخکې نه دا او دا منصوبې یو منصوبې په تحت باندې دا د مسلمانانو ذهن کې چول شوی ده چې یاره دا ساینس ده دا خو دا کفر ده. لکه یو دور داسې هم تېر شوی چې لوډ سپیکر کې خبره چې وه هغه به هم هغې باندې هم فتوې به جاري کېدی. لہذا دلته الله یایي چې دوی نه دا پوښتنه وکړه من یرزقکم من السماء، تاسو ته څوک اسمان نه رزق درکوي. نو ما دا عرض کولو چې اگر چې داسې تخلیق کوش شوی ده چې هغې ذرې سره یو طرف نه باران اوچت کو بل طرف ته یې ویوسه. لکه اوس دا یو خبره راکولو شوې ده چې اسرائیلو په دوبۍ باندې دوبۍ کې داسې سیسټم کړی چې هغه د علاقو نه باران به یې سرولو او هایپر یو داسې سیسټم چې هغه سیسټم سره یو ورېځې به یو ځای ته جمع کړي او هغه ځای به هغه کولاو کې او یو طوفان سیلاب به راغللو او دا مسلسل شوی ده. دا ورستو عربو ملک هم شوی ده، زغه ځای موجود نه چې دا شوی به هغې باندې دا خبرې چې دا چېرته نه وشو او ډېر نقصانات دا هغوی به ټیسټ کولو خو د مسلمانانو ملکونو کې
داسې ایران کې اوس یو تحقیق دی چې ایران کې اوس برنونه شروع دي چې ایران وویشتو هغه ځای هغه یې تباه کړلو نو هغې نه هغه برنونه هلته شوي دي او بربرف برابري شوي ما مقصد دا ده چې دلته الله یې چې من السماء نو دا صلاحیت په د اسمان کې باران د وریځې جوړون اوس دغه وریځ ویسي که نه نو دا وریځ چا جوړه کړې ده دا الله جوړه کړې ده اچھا بدا تخلیق کون د دې دپاره کوم شیونه چې دي هغه تمام په دې ځمکې کې موجود دي خو بس تا ته پکار ده چې کې ساینس وکړې دماغ افلا تدبرون افلا تفکرون قرآن خو باندې ویلي تاسو غور و فکر نه کوئ ویلي تدبر نه کوئ دې کې غور و فکر وکړئ تحقیق وکړئ بچې څوک تحقیق کوي هغو ته هغه لارې میلویږي چې هغه څوک دي ویلي چې د ځمکې ابدیه د ځمکې اقتدار چې د الله یې چې زه هغو ته ورکوم چې څوک دا ځمکه جوړوي دا ځمکه آباده ساتي دا جوړوي دا ششتا ساتي زه هغې ته د ځمکې اقتدار ورکوم دا څوک وي دا یو ستبل موضوع ده بهرحال ما صرف د وضاحت دپاره دا وکړه چې دی چې څوک وایي چې اسمان نه خو رزق ورځي خو دا خو اوس برنونه داسې هم شته چې مچېغۍ ایجاد شوي دي چې باران ورېځې یو بل ځای ته ویسي نو د هغې لږ غوندې شرطن وویلو من یرزقکم من السماء دی نه دا پوښتنه کوي چې اسمان نه څوک تاسو ته رزق درکوي والارض او د ځمکې نه یې څوک روباسي ادنا چې ته خپله وغورځې بیا تا ته نه میلوي چې چېرته کې ته لاړه ده ځمکې کې مګر چې څه کله باران پرې وشي یا هغې ته یو نمی میلاو شي هغه راوځي او جوته شي بیا هغه اوچته شي بیا هغه تا ته رزق سبب جوړ شي بیا یوه دانه تا ته ډېرې دانې درکړي دا څوک کوي دا څوک ده امن یملک السماع والابصار او څوک ته چې تاسو ته یې دغه د اورېدنې او د کتنې طاقت درکړی ده او یا تاسو ته د صلاحیت یې درکړی ده او یا مسلسل تاسو ته درکړی ده دا څوک ده ومن یخرج الحی من المیت څوک ته چې هغه ژمدی وباسي د مړه نه ویخرج المیت من الحی او مړ وباسي د ژمدي نه یعنی الله تعالی شی چې تاسو لږ غونې غور وکئ دا تخلیق چې کیږي د نباتات یا د انسان یا د سایدار د جاندار شي یا بجان شي تاسو لږ غونې غور وکئ ومن یدبر الامر او د نظام کائنات چې دا د دې تدبر څوک کوي د دې تدبیر څوک کوي دا څوک چې دا چا کلاس کې ده عام طور باندې خو موږ دې ځای ګورو که نه چې چونکې هغه صلاحیتونه موږ نشته نو موږ خو غواړو چې بران خو نشو کولی څو پورې چې الله نه وي کړی داسې غرمه تیز شي غرمه کم شي سړه راشي سړه لاړ شي غرمه راشي غرمه کم شي دا ټول سیسټم چې دا څوک چلی شپه او ورځ سترګه راوخیږي دلې نه راوخیږي دلې لاړه شي چاند راوخیږي بیا هغه خپل مقدار کې چی بیا هغه ته زوال راشي دا تدبیر چې دا څوک کوي فسیقولون الله دی به ضرور یایي چې الله اوس دلته الله خپله جواب ورکوي چې دی به ضرور یایي چې الله ویلي چې دا شیونه وو دې باندې مشرکین مکه کفار مکه مخکې هم و نن هم څوک هم دې باندې دا نشیلی چې دا زه کوله ما عرض وکړو ضرور څوک به دا دوا وکړي اسرائیل امریکا یا ساینسي ایجادات چې چا لاس کې دي چا چې تحقیق کړی ده چا چې محنت کړی ده دا ویلی شي چې ما لاس کې ده مګر هغه خو دا کولی شي که نه چې یاره دا وریځ د ځای ته وشي مګر وریځ جوړول چې چا لاس کې ده فسیقولون الله دا به ضرور یایي چې الله فقل نو به دوی ته وایي افلا تتقون دو تاسو دې حقیقت نه ځان ویلې پټوئ بیا حقیقت ویلې نه منئ حقیقت نه خلاف ویلې چلی ځئ نافرماني ویلې کوئ د هغه کائنات کې چې د هغه رزق خورئ د هغه په ځمکې ګرځئ د هغه سماعت و بصارت استعمالوئ د هغه غږونه درکړي غږونه د هغه قوت صلاحیتونه استعمالوئ مغه لاس کې تاسو چې اچانک مړ کی اچانک ژمدای پیدا کی مړ شي ژمدای مړ شي مړ ژمدای شي مړ نه ژمدای وځي ژمدی نه مړ وځي دا سیستم ومن یدبر د شپه او ورځ دا څوک دا تاسو منئ په دغه کې تاسو پته کیږئ او بیا یایي چې دی به ضرور یایي الله یایي چې دی به ضرور یایي فسیقولون الله اچھا دی به د دې لږ خو د ششو پنج کې به وکړه نه ویلې چې دی خو نور هسته یې سره جوړې کړي نو الله چې فقل نو به دی ته وایه فلا تتقون تاسو نه فرمانۍ نه ځان ویلې نه بچ کوئ فذلکم الله ربکم الحق دلته اوس الله تعالی یې چې به دی ته وایه
چې عمدغه الله چې دا هغه د تاسو رب ده. اچھا بعضې ټیم کې موږ یو که نه نو موږ چې غور وکړو موږ خو الله او رب یک یو ده که نه، بس الله رب ده، رب الله ده. دلته کې الله دواړې نامې ویلې استعمال کړي ځکه چې الله دوی ټولې منلو جګړه په رب ده. نن طریقه پورې رب ده، نن طریقه پورې یو یې چې زه رب یم، لکه نن ټرمپ یې چې ټولې دنیا رب زه یم، د هغه انداز ته وګورئ، خبرې ته وګورئ، رب زه یم. یا چا لاس کې قوت هغه یې چې رب زه یم، هغه یې چې بهی ما لاس کې ده، زه به تا سره داسې کو دنیا کې وړه وړه رب خپل ځان نه خدایان جوړ کړي دي. هغه د خدای لاس کې ده چې بهی ما لاس کې ده چې زه څه کول غواړم کوم. نو الله یې چې همدغه الله چې دا د تاسو رب ده. نو د مشرکین مکه کفار مکه ته دایي چې تاسو چې د وړې وړې هستۍ جوړې کړي دي ژمدي یې مړه د دو په دو شیونو کې تاسو خپله منئ چې هېڅ قوه هېڅ اختیار یې نشته، دا ټول کارونه الله کوي. نو دغه الله د تاسو رب ده که نه، برحق ده. فماذا بعد الحق الا الضلال. اوس چې د حق نه څوک سترګې پټوي نو بې پاتې ګمراهي ده. بس د دې حق د بعد څه شی پاتې کېږي، خو ګمراهي ده چې ته حق نه کوې. فانا تصرفون. نو تاسو کوم طرف ته تصرفون؟ اردو کې لفظ نه پیرای جاره، لکه یو سړی روان وي او څوک یې ونیسي او بل طرف ته واړوي او په هغې لرې روان کړي. نو دې مطلب دا شو چې دغه انسان خپل اختیار نشته، بلکې خپل اختیار یې هغه بل لاس کې ویر کړی ده، او دا مو سترګې پټې کړي او د هغه چې کوم طرف ته یې کړي بس دکا ویر کړي دی په هغې روان ده. دلته کې الله تعالی هغه لفظ استعمال کړي چې به تاسو باندې څه شک خپل عقل له کار ویلې نه خلئ، لکه داسې قوتونه، داسې خلق موجود دي، داسې انسان موجود ده، داسې نظام موجود ده چې هغه تاسو د الله نه خلاف په بلې لارې باندې روان کړي یئ. تاسو غور و فکر ویلې نه کوئ. تصرفون، تاسو ویلې بل طرف ته مخ اړوئ، یا تاسو خپله نه بلکې د بل اختیار کې مو ځان ویر کړی. بل مو تصرفون معنا دا ده لکه بل دې واړئ په بله واړ. کذلک حقت کلمت ربک. بیا یی چې ای نبی صلی الله علیه وسلم دغسې د تا د رب خبره برحق ته په هغو خلکو باندې علی الذین په هغو خلکو فسقو چې کم نافرمانه دي، یعنې د هغو باره کې الله تعالی چې داسې نه ده چې دی پوی نه دي، دی شب پوی دي، دا شب پوی دي. خدای د دنیا او د خپلو مفادو خپل د نفس نه مجبور دي د هغې نفس پرستۍ نه، فایده پرستۍ نه، د دنیا پرستۍ نه، د ذایقه پرستۍ نه، د خوند پرستۍ نه دی مجبور دي. دی نافرماني کوي. انهم لا یؤمنون. دا ایمان رڼنې والا نه دي. داسې نه چې دی یی چې کومې نشانۍ مو نه ولېدلې، یا یی چې موږ ته نشاني وایي داسې نشاني نه درلې، دا ټولې نشانۍ دي که نه. ته غور وکړه، تا ته څوک هغه دناره پیدا کوي، تا ته څوک رزق در کوي، تا ته سترګو قوت صلاحیت چا لاس کې ده، د غوږونو لاس صلاحیت چا لاس کې ده، د مړو ژمدی څوک پیدا کوي. فسقو. بیا هم دغه خلک نافرمانه دي. دوباره کې تا رب دا ویلي چې لا یؤمنون، دا ایمان نه لري، دا د نشانۍ محتاج نه دي. قل دی د هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده. اوس الله تعالی یو بل طرف ته اشاره کوي چې دی ته دا وایه، دی نه دا پوښتنه وکړه چې د تاسو د کوم شریکان مو چې جوړ کړي د مړه یې ژمدېدو کې څوک ده چې د خلق ابتدای کړي وي او بیا هغه خلق ختم شي، بیا ابتدا وکړي، یعیده بیا اعاده وکړي. اعاده مطلب د ابتدا دا ده چې پیدا کول، اعاده دا ده چې هغه انسان هغه شی ختم شي او بیا هغه شی پیدا شي په هغه صورت باندې. لکه د انسان مقصد د انسان پیدا کړی الله ده او دغه انسان په دغه صورت په دغه وجود سره بیا یو ځلي پیدا کېږي. اعاده یعیده هغې ته یایي چې بیا یې ده. نو تاسو کې څوک ده؟ اوس هغه مشرکینو دا خبره منله چې د موږ چې پیدا یو الله پیدا کړي وو، لیکن د آخرت انکار یې کولو. اوس دلته کې هغوی پساو شو. الله ورته چې اوس ورته وایي چې تاسو کې ابتدا چا کړې ده، د تاسو شرکینو کې څوک ابتدا کولی شي چې جز ابتدا نه شي کولی نو بیا هغه آدم نه شي کولی، او چې ابتدا چا کړې ده نو دوی به ضرور دی خدا خبره منله چې دا الله کړی. نو الله چې ابتدا کوله نو ابتدا ګرانه ده که بیا د هغه شي پیدا کول، یعنې یو شي ایجاد ګران ده چې وزیر ایجاد وشي د هغې ډوپلیکیټ د هغې نمونې خو بیا بار پیدا کېږي. نو الله تعالی خو پیله کوم مشکل کړ دا خو هغه آسان ده، هغه تاسو باندې چې کړی ده. نو اعاده هم هغه کړي. قل الله یبدأ الخلق. دلته کې الله تعالی په خپله یی چې دوی ته وایه نبی صلی الله علیه وسلم چې خلق ابتدا الله کړي ده، ثم یعیده هغه به بیا د هغې ده کې فانا توفکون. نو تاسو د دوکا چیته نه خورئ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.